موږ نرسري چې څنګه اسټابلیش شوی دی دا ټول د سر ویژن دی او هر قسمه تاسو ته فیسیلیټي چې ماشوم ته څه میډیسنس پکارېږي ایوری کاینډ اف ټریټمنټ دلته کیږي او ښه ټرینډ کووالیفاید ډاکټرز دي زموږ ګرانو کتونکو سلامونه کوم ملب خان شیرپوی یم کیمرامین راسره یاسر خان دی دا مهال زه د پېښور په سیټ هسپتال کې موجود یم چې په کال 1999 کې د دې پرانیسته شوې ده په دې کې قریبا ویل کېږي چې 200 پورې ډاکټران دي خو چې رش وګورئ نو هغه به زه تا ته په دې ویډیو کې به ښایم خو زه اوس چېرته یم دې وخت کې دا کانفرنس روم دی په یو مرض باندې یکدم ډاکټران راټولول یا ایمرجنسي حالاتو کې یکدم ډاکټران راټولول یا میټینګ کول د هسپتال د ترقۍ دپاره نو هغې دپاره ایم ایس صاحب چې کوم دی دا په خپل اثر رسوخ باندې په خپل خرچه باندې دا زه په ړومبني ځل په هسپتالونو کې وینم نو ځکه دا تاسو ته زه نن ښایم چې دا به موږ یا په پریس کلب کې لیدلي وي یا هم چې کوم دی نو ماپي به غواړو خو د آرمي په ځینو کې هم لیدلي وي چې هغه ځای کې داسې کانفرنس روم او یا داسې غټې غټې ادارې وي خو دا په سیټي اسپتال کې چې کوم دی زه تاسو ته ښیم چې دا باقاعده وګورئ جي اے سیګان لګېدلي دي مخامخ ټي وي لګېدلی دلته ټي وي لګېدلی دا ایم ایس صاحب چې کوم دی کورسی ده نو کله چې ډاکټران په داسې ماحول کې کینی او په څه باندې مشوره وکړي نو هغه مشوره ضرور رنګ وروړي نو دا د سیټي د هسپتال لومبنۍ کامیابي چې کومه ده هغه دا ده چې دا دوی په خپل پڼ باندې په خپل بچت باندې په خپل سرسوغ باندې څه 50 لاک روپو دا پراجیکټ دی چې دلته کې باقاعده خو ډاکټر صاحب چېرته خبره کوي نو هغه دلته کې هلته هم ناست دي دلته کې هم خبره کولی شي ډاکټران هم ناست دي د ډاکټرانو نه علاوه خو نرسان راغواړي خو نور سټاف راغواړي نو دلته کې یو ډېر په پرسکون ماحول کې د ایم ایس صاحب خبرو ته بیا ډاکټران غوږ دي دلته کې په نور هسپتالونو کې موږ لیدلي وي د ایم ایس صاحب کمرې ته ډاکټران روغ واړه ناست دي خلک پکې د رنګ رنګ خبرې کوي د دې ځای ماحول داسې دی چې ډاکټر به ایم ایس ته متوجه کیږي او د دې ځای نه ډسپلن پته لګي د دې ځای نه ډسپلن او د ایم ایس ته طاقت پته لګي نو دا د سیټ هسپتال ته زه ایم ایس فخرالدین صاحب ته خراج تحسین پیش کوم حقیقت دا دی زه په ړومبني ځل باندې دې ځای ته راغلی یم خو زه خپله د هسپتال نه مطمئن یم او خپلو ټولو کتونکو ته وایم چې ستاسو مریض په یو ښه ماحول کې ډاکټر ګوري او ډېر په توجه سره ګوري نو ګوره ډاکټر خو خپله ایمانداري ده آسونه په توجه پورې خو بیا سرلښکر د هسپتال مشر د هغه لکه د دې هسپتال باره کې ما واورېدل د فخرالدین صاحب ایم ایس صاحب په وخت کې چې دوی د LRH ریکارډ مات کړی دی 1,15,000 1,20,000 OPD دا ریکارډ دی دا باقاعده چې کوم دی نو هر څه لګېدلي زو به دوره به کوو فخرالدین صاحب سره خو هم میلاویږو خو ړومبنۍ زه دلته کې رالم او کانفرنس روم چې مې وکته نو ما یې څه خبرې پرې وکړم نو ډېر سپیشل ډېر ښکلي جوړ ډېر مزېداره او د دې هسپتال ډاکټرانو ته خو زما داسې دوا په دې کوي چې زه د خپله مطمئن یم لکه زه د خپل 400 ډسټرک هسپتال ته په دې 6 کالو کې ما مریض نه دی بوتلی په 6 کالو کې ما مریض نه دی بوتلی دغه شانتې تنګي کې بار چېرته یي ډاکټر ته ښایو خدای دې عزت وکړي زموږ خیال ساتي قدر هم کوي خو دا هسپتال چې کوم دی دا یو خو د پرایوټایزیشن نه د فخرالدین صاحب په وجه باندې بچ شوی دی نو زه به هم تاریخ پلی کړي د ډاکټر صاحب دا خدمات چې خو سبا یې خو نی خو ریټایر شي نو دا لیکل کېږي د دې دنیا نه تګ هم دی خو په دې باندې زه په دې ډاکټر صاحب باس کولی شم په دې ایم ایس صاحب باندې زه باس کولی شم په ګنټو پې زه باس کولی شم چې کم واټ ته ځي کم ځای ته ځي نو دا خو مې درته ګرانو کتونکو د دې سیټ هسپتال صرف د کانفرنس روم نه چې کوم دی نو دغه دوره کوله دا مې درته ښوده انشاءالله هسپتال کې دننه نور څه وي مختلف وختونو کې به تاسو د مختلفو واډونو دلته کې کوم ښیم ورته خو دا د دې ایم ایس صاحب په وخت کې ښه خدای دې کړي چې دا ایم ایس صاحب هم په دې ځای پاتې وي نو د سیټي خلکو دپاره د پېښور سیټي خلکو دپاره بلکې پېښور نه زه د 400 یم او بیا د شیرپو یم او زما په ذهن کې سیټ هسپتال چې خپل مریض یار دوست دا لکه سیټ هسپتال ته بوځه پرایویټ هسپتال ته بالکل مه بوځه دلته بوځه نو ګرانو کتونکو زموږ سره اوسه انشاءالله وختن په وختن تاسو ته د سیټ هسپتال د مختلفو واډونو دوره به خو هم کوو مننه ګرانو کتونکو په دغه سیټي پېښور هسپتال کې وګرځېدو په دغه کې داسې څه ولیدل چې په نور هسپتالونو کې هم نه دي لیدلی رویه هم ډېره ښه ولیدله د ډاکټرانو اعتماد هم ولیدله یووالی هم ولیدله د ډنټل یونټ هم پکې ولیدله ډېر عجیبه انداز کې جوړه شوې ده چې مارننګ ایوننګ کې
او بیا بره لاړو او تاسو وکتل چې هغې کې ما خپل اکسرې ویستله نو ما ته د خپل غاښونه چې کوم دی واضح وښودل چې هغې کې څه صورت حال و. دې نه علاوه کومه نرس د ماشومانو چې جوړه وه نو هغې کې هغه ډاکټر کاشف صاحب و، هغې سره چې کومه بله ډاکټره وه او نرسنګ سټاف و. داسې ایچ یو ډي ته لاړو، هغې کې چې کوم صورت حال و نو حقیقت دا دی زه خپل ځاني د هسپتالونو نه دی خدای پاک مؤمن مسلمان وساتي خو مایوس یم. زه مایوسي ګناه ده، خو لکه زه د هسپتالونو کې چې کومې روي یا کوم سوچونه یا کومې دوایانې لیکي یا خلک یې کوم د هر څه نه خلاص کړل او نن سبا ګراني ده د صحت دا معاملات ډېر زیات نازک دي. نو په سیټ هسپتال کې چې کوم ماحول جوړ شوی دی د ایم ایس په وجه باندې او بیا ورسره غونډ سټاف په یو بوټي باندې دی نو کومه دوی چې لیکي هغې بیا تپوس کوي. دلته کې چې کومه پري فارمیسي مو کتله چې هغې کې پري دوایانې ورکوي، دا ما په نور هسپتالونو کې داسې فارمیسي یا داسې حالات مې لیدلی. ډېر بحث پرې کېږي، به هر حال بیا به پرې کومه زه یم چې خلک راشي او د دې بیمارو نه نجات حاصلولو لپاره دا کوم چې هغوی تنګ شوي دي چېرې ما ته سهولت نه وي یا کوم کلینیکونه دي نو دلته سرکاري هسپتال ته په سرکاري ټایم کې راشه په سیټي ته تا ته ډېر څه خو دې کې د سټاف ډېر کمال دی. ښه دا نه چې حکومتونه یا وزیران یا غټي یا دا چې یو ډاکټر ډیوټي دی کوي نو د چا پلار به ته ډیوټي وایي چې هغه ناست دلته دلته کې ډاکټران ډیوټي کوي. نو په دې باندې ډي مس صاحب ډېره زیاته مننه کوم، خپل ځاني ما نظر واچو نو ځکه ستاسو نه مخکې ما څه خبرې کول غوښتل خو به هر حال تاسو هم پرې راته خپل نظر واچوئ، خپله پېژنګلو کې او څه به وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. جی زما نامه ډاکټر احمد رضوان دی او زه دلته ایز ا ډي ایم ایس ایډمن د هاسپټل کې کار کوم فخرالدین صاحب سره. نو اول خو ستاسو ډېره مهرباني الف خان صاحب چې تاسو زموږ د هسپتال دا چې کوم ایفرټس او کوم کوشش مونږ کوو لګیو دا یې تاسو تعریف وکړو، تاسو خپله مو ګرځېدئ او دې کې څه شک نشته چې حالات چې کوم دي ډېر سخت دي خو زموږ مشر ډاکټر فخرالدین صاحب مونږ یې سپورټ کړي او الحمدلله مونږ شپږ ډفرنٹ ډپارټمنټس کې دلته ایوننګ او پی ډي هم کوو. تاسو خو مارننګ ټایم کې راغلي الحمدلله مونږ شپې 12 بجو پورې زموږ ډاکټران اویلیبل وي ډفرنٹ ډپارټمنټس کې. ایوننګ او پی ډي خو مونږ الریډي کوو 8 بجو پورې مونږ سره ای ان ټي سرجري میډیسن ګایني پیډز دغه ټول کنسلټنټس موږ سره کوالیفاید سټاف الحمدلله موجود دی. هغې مریضان ګوري. ډېر خلک داسې دي چې موږ ته ایم ایس صاحب ویل چې هغه سهار ټایم کې نوکریانې کوي، خپل ماشوم چې راولي هسپتال ته نو په ایوننګ کې به راولي چې پلار کور ته راشي نوکریانه پس راشي نو وایي جی هسپتال بند دی نو ماشوم به چېرته بوځي. نو زموږ داسې هسپتال یو ایفرټ دی، یو کوشش دی. نو الحمدلله موږ له ډېر مریضان راځي. 1 لاک نمبر او پی ډي ده، تاسو حالاتو اندازه خو 1 لاک نمبر د میاشتې زموږ او پی ډي ده الحمدلله. او یو ورکوټیشن د هسپتال دی خو خپل کوشش زموږ جاري دی. ستاسو د خدای عزت وکړي تاسو پرنګ خلک رااله او دلته دا شی اکنالج هم کو. ډاکټر صاحب څومره وخت مشوره جما جی دلته الحمدلله تقریبا ایم ایس صاحب سره ایز ډي ایم ایس 2 کاله برابر دوه ولدي 2 کاله او اوریدلی خو می کنه چې مخکې په دې مشرانم بالکل جی بالکل ما چې د مشر خبره وکړه دا هسپتال جی نن 3 کاله مخکې دا هسپتال دغه رنګ نه و. دلته په او پی ډیز کې د ډاکټرانو کمرې چې تاسو وکته چې ډاکټران په کم حالاتو کې دلته ناستو هغه د ډاکټر د ناست زینو الحمدلله فرنیچر هم ورسره شته، ایس هم ورته لګېدلې، اردلي هم ورته ولاړي، ښه صفا سوتره ماحول دی. ایج نه چې مونږ کار غواړو نو ایله ماحول هم الحمدلله مونږ ورکړی دی او دې کې زموږ د ایم ایس صاحب یو سپیشل افرټ دی. بېشکه مونږ سره د سرکار د حکومت یو سپورټ نه وي نو انسان یو کار نشي کولی، خو دا چې دې کې زموږ د ایم ایس یو سپیشل انټرسټ و هغې به خپله ویلي وي چې اول زه کله ماشوم خپل کور ماشوم ډاکټر له بوتله غواړم په ایوننګ کې ډاکټر پسې ګرځه بیا چېرته به 2 بجو پورې خو چوټي خو بیا به پلار چوټي علي هغه هر وخت پاسبل هم نه. نو الحمدلله ایوننګ او پی ډیز دي ډینټل یونټ تاسو خپل وزټ کو الحمدلله یې کې ډېر ښایسته کار روان دی، ډېر ښایسته دغه چې کوم فیسیلیټیز تاسو وکړه دا بهر په زرګو روپو کېږي چې کوم موږ په 500 روپو باندې هغه ایکسرې تاسو له مو ویسته هغه بهر په 1200-1500 روپۍ کېږي، خو یو فیسیلیټي ده الحمدلله ورکړې ده او ایچ آر چې کوم دی موږ سره کوالیفاید نو د خلکو خدمت کیږي الحمدلله موږ مخبل نوکری چې کومه ده هغه حلال. لکه ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو چې د حکومت نه بغیر ناممکنه ده، حکومت نور هسپتالونو ته ډېر سہولیات ورکړي خو هغه مشینري څه بندې پرتې دي او څه هغې استعمال نشته دي. لکه د ډایلاسس چې کوم دی ما دلته کې وکته که نه زموږ په 400 کې داسې نه موږ به بیا په چاندو باندې روان کړو د 11 کالو نه هغه برازو دا ډایلاسس مشینونه چې کوم تاسو ایم ایس صاحب د کوم ځای نه روړل او دلته کې روان همدغه رنګې ده دا زموږ د ایم ایس صاحب یو خپل پرسنل کاوش او هیلث ډپارټمنټ کې خبر وکړه، ډپارټمنټ کې دننه خبر وکړه، یونټ تیار کو، بیا ماشینونه ولا ارینج کو. اوس الحمدلله تاسو کته شي یو 5
ډایلیسس یونټس دي موږ سره الحمدلله موږ په کنینی او 200-300 کیسز د میاشتې کو لګیا یو بېشکه موږ ته مسایل دي ولې چې فنډینګ شاته نه هغه رنګې نه دی چې څومره موږ کار کول غواړو خو چې څه موږ نه کیدی شي سټیټ لایف انشورنس سکیم کیسونه وکړه کنسلټنټس هم ولا ورکړه اردلیان هم ورکړه زیم ورته جوړ کو پوره هر یو نظام الف نه والا یې پورې چې کوم تاسو ډایلیسس ګورئ دا نن شپږ اته میاشتې مخکې نه و دغه MSA خپله تیار کړی دی خپل پکې یو سپیشل افرټ کړی دی الحمدلله اوس عوام دی چې سہولت مهیا کیږي لګیا دی موږ له LRH نه موږ له IKD نه اول چې هلته رش ډېر زیات وي هلته هغوی ته نمبر نه میلاویږي ورته وایي بله هفته راشه بلې میاشت راشه هغه ټول مریضان الحمدلله موږ له راځي او ښه مطمئن دي تاسو ورسره سهار ټایم کې ملاقات هم ډاکټر صاحب بیا دغه پوښتنه کوم چې دا خو یو جذبه غواړي که نه بېشکه خو ته کرپشن کې نو زه خو یې نشم منې کولی بېشکه بالکل زه وزیر په دې کمره کې کینوم یا همداسې ده هسپتال کې کینولی وي همداسې ده لکه څنګه چې د ډاکټر جذبې پورې ګوري نو ماحول څه ورکوي که نه لکه دلته ما اتفاق ولیده په بعض هسپتالونو کې ما ګروپ بندې ولیدې بالکل بالکل همداسې ده چې دې کې زه تاسو ته دا ویل غواړم چې زه ایز ا DMS ایډمن موږ MSF سره ډیلي میټینګس کېږي MSF موږ ته یو خبره بالکل کلیر کړې ده چې کم ډاکټر په کم ځای کې څنګه ډیوټي خبر کولی شي هغه نه عمل ته استعمال ورکوي او هغه نه استعمال هم هماغه ځای کې خپل فیلډ کې والی خپل ځای کې والی نو دې سره د ډاکټر هم جذبه زیاتېږي هغه هم خوشحاله او په خوشحالۍ چې کم کار کیږي هغه په زور زبردستۍ نه کیږي نو موږ کوشش دا کوو چې کم ډاکټر کم فیلډ دی هغې کې ولګو چې کم شفټ کې هغه خوشحالېدی شي یا په اسانه په تسلی کار کولی شي موږ ورته اول هماغه افر کوو نو نور هر یو انسان خوشحالول ګرانه خو کوشش هم دی چې څونه په مینه محبت کار وشي او نور ستاسو ریزلټ ستاسو مخې ته دی الحمدلله ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب ډېر زیات باز ته سره کېږي ډېرې ګرانو کتونکو تاسو ډاکټر صاحب خبرې واورېدې هغه جذبه مو وکتله دلته کې چې د کم ډاکټر سره خبرې کوې نو هغه میډیا ته اوږې ناست دی هغه خپل بړاس وباسي خبرې کوي دا هم زه په کم هسپتالونو کې ولې دلته ډاکټر له ورشي نو لاول به MS خبرې نه کوي بیا به چې کوم دی DMS نه کوي بیا خو ډاکټر خو ډېره لرې خبره ده په دې هسپتال کې ما دا وکتل چې کم یونټ ته لاړم نو ډاکټر صاحب په خپل رامخته شوي دي غلا پکې نه وه که نه او هغه خپل کار چې کوم دی وښوده په یو وړه شان کمره کې یو لوی هسپتال چې کوم دی اړه چې وي تنګ نه وي نو هغه مثال دوی ورکوي دغه CT هسپتال یا نصر الله بابر هسپتال نو دلته کې چې د MS صاحب په کاوشونو باندې ګورئ حکومتونه وزیران محکمه دا د هر څه وي د نور هسپتال داخل محکمه چې کومه ده د نور هسپتالونو هم ده خو زه د خپل د تنګي هسپتال ذکر وکړم صفت یې نشم کولی خو زه د خپل شفقدر هسپتال نو صفت یې نشم کولی زه دې وخت کې خو د 400 د هسپتال صفت کوم نو نوی MS راغلی دی او همدغه شانتي یو جذبه پکې وینم یا هغه سره کم DMS دی نو یو جذبه پکې وینم نو مستقبل کې زه هلته بدلون وینم خو دا زما پریکټیکلی د دې CT هسپتال څه چې ولیدل نو زما ډاکټرانو سره مینه هم نوره زیاته شوه چونکې زما ډاکټر سره ډېره کمه ناسته وي ما ناسته نه ده کړې ډاکټر سره خو علاج مې هم کړی دی نو ډسپنسر نه مې کړی دی د هسپتال ته نه یم تللی او زه خپل هسپتال ته 8 کاله کې په ډسټرک هسپتال کې نه یم تللی خو دغه په پېښور کې ماته یو چانس میلو شو او ما پریکټیکلی چې کوم دی هر څه وکتل نو زه د MS صاحب هم ډېر زیاته مننه کوم بلکې ټولو میډیا ته دروازې کولو دا یو مثال دی د هسپتال راشئ د دې هسپتال تاسو د حالت زار وګورئ نو تاسو به حیران شئ نو چې خدای دی دا خپله ډیوټي هم کوي تنخواه هم اخلي خو څومره په ایماندارۍ سره مریض سره میلاویږي نو دا زموږ د مریضانو چې څنګه خدمت کوي که څنګه خصمانه کوي نو وړه مې ورته دوا کوي انشاءالله بیا به راځم په دې هسپتال کې بیا خبرې کوم الله دې MS صاحب له جون ورکي وړه مې ورته دوا کوي حقیقت درته وایم ګینې د هغه نوکري ده تنخواه اخلي خو دا تنخواهګان نور خلک هم اخلي زما میډیا کار دی خو زه به کومه چې ښه کار کوي د سرکار کار دی خو نن سبا دې په سرکاري هسپتال کې دننه پرېږدیم نه هغوی وایي نه میډیا پکې څه وي میډیا ته به نه وی دا واقع د هسپتال دی چې کوم یونټ ته ځي وي راځه ګوره تا ته کوم ځای کې لږ شانتې نقص میلاویږي راپسې ووایه نو دا تا ته دا هسپتال دا د MS صاحب او د دې سټاف په ایماندارۍ په وجه باندې نو انشاءالله بیا به خبرې کوو او دا مې یو مثال درکړه دا ټول پروګرام د دې نه عبرت واخلئ مننه